السلام علیکم. عزتمنو، په هسپتال کې نرس څنګه خسته او خلکانو سره زنا کوي، یعنی غلط کارونه کوي. تاسو غواړئ چې پوه شئ، نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، چې نن سبا هسپتالونو ته چې لاړ شي، نو د نرسې پکې ډېر زیاتې وي. هغه د ښه یو کس د حفاظت دپاره وي، ښه یو مریض سره مدد کوونکي وي. بیا دغه شانتې نرس هم پکې ډېر وي چې کم یو خلک یې خوښ شي، نو هغه پسې بیا نښتې وي او هغه نه ماف کوي. دغه نرس همدغه فکر کوي چې زه به دا خلک یعنې څنګه کنټرول کړم، یعنې څنګه به زه ځان ته رانږدې کړم او زه به ورسره دغه شانتې غلط کار وکړم. دا نرس ډېره زیاته سخته تی وه، چې د دې نه مخکې هم دا نرس ډېرو خلکانو سره ګیره شوې وه او دغه شانتې غلط کارونه به یې ورسره کوه. خو دې خلک څنګه یې غلط کار وکړو او دا یې هلکې څنګه ځان ته رانږدې کړو. عزتمنو، په هسپتال کې دا واره نه وي، یعنې دغه ټکټ وي او ګیر چاپېره ترنه څادر ترنه راتاو شوي وي. نرس تله دې مریض ته علاج کولو، خو نرس فکر کوو چې دا خلک به زه ځان ته یعنې څنګه رانږدې کړم. خو دا نرس د دماغو نه ډېره تېزه وه او چالاکه وه، ځکه چې د دې نه مخکې مې دغه شانته ډېرو کسانو سره دغه شانته غلط کار کړی و. نرس دې مریض ته د نشې ستنې ووهله او خلک یې داسې نشې ستنې ورته ووهله چې نور په هوښ کې خو پوهېدو به نه. خو اخره کې نرس یې ورسره دغه شانته غلط کار شروع کړو، خو خلک ته نه شو ویلی. کله چې خلک په هوښ کې راغلې او پته ورته ولګېده چې ما سره خو دې نرس دغه شانته غلط کار کړی دی، خلک د خپله شرمه غږ هم ونه کړو. عزتمنو، زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې نن دغه شان سبا دغه بېشرمي ډېره عامه شوې ده. مخکې به خلکان او سړي په جینکو او ښځو پسې ګرځېدل، نن سبا جینکۍ خلکانو پسې ګرځي او وایي چې دا خلک باندې به زه ځان یې څنګه خراب کړم، څنګه به ورسره غلط کار وکړم. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.